چې د عاشقانو د میاشتې نن اولنې ورځ ده او آغاز وشو او د عاشقانو د حضور نبی کریم صلی الله علیه و علی آله وسلم د میاشتې آغاز کې اظهار د عشق او د مینې محبت ضرور کوي. کله چې مونږه د ربیع الاول شریف د میاشتې نسبتونه وګورو یا د نورو میاشتو خپل خپل نسبتونه وګورو نو هر یو نسبت د وجې نه هغې میاشتې ته ډېر په درناوي باندې کتلی کېږي. که چېرې د ذوالحجې میاشت ده هغې ته خلک په درناوي ځکه ګوري چې هغې کې یو د حج عظیمه فریضه ادا کېږي او د اسلام فریضه ادا کېږي چې هغې ته حج ویلی شي. که بیا محرم شریف ته میاشتې ته څوک په درنه باندې ګوري نو دې د وجې نه چې په هغې کې ډېر واقعاتو سره سره د کربلا د میدان هغه داستان چې کله انسان ته وریاد شي او هغې نسبتونه انسان را یاد کړي نو محرم شریف ته د هغې نسبتونو د وجې نه خلک درانه ګوري او چې کله بیا د زبرګې میاشت راشي هغې ته هم چند وجوهات و بنیاد باندې درانه کتلی کېږي او که چېرې بیا د رمضان شریف میاشت راشي هغې ته د رمضان د روژو د وجې نه او د قرآن کریم د نازلېدو د وجې نه بیا رمضان ته خلک درانه ګوري او که بیا د واړه اختر میاشت شي نو بیا د واړه اختر د مبارک عید د وجې نه خلک ورته د عزت او درناوي په نظر باندې ګوري. دا خبرې مسلمې خبرې دي، په دې کې نه یو عالم دین اختلاف شته، نه په دې کې څه دویمه رایه شته او نه په دې کې چا دویمې رایې څه گنجایش شته. نو که چېرې مونږ تفصیل دا بیان کړو او بیا به مونږ نه زیات ټایم وغواړي چې د هرې میاشتې یو ځان له پس منظر دی او د هرې میاشتې د تاریخي پس منظر اسلامی پس منظر په بنیاد باندې هغې میاشتې ته درانه کتلی کېږي. لکه څنګه ما دو ټوک الفاظو کې عرض وکړو همدغه شان دی لکه د نورو میاشتو خپل خپل نسبتونه دي او میاشتې ته هغې نسبتونو د وجې نه مقام و مرتبه میلاو ده. نو چې کومه میاشتې نن آغاز دی چې هغې ته د ربیع الاول شریف میاشت ویلی شي، که چېرې دغې میاشتې ته وکتلی شي نو دغې میاشت کې هم یو داسې یو عظیم نسبت موجود دی چې د هغې نسبت د وجې نه دغې میاشتې ته درانه او د عزت په نگاه باندې کتلی کېږي او هغه نسبت د دغې میاشتې د حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی الله علیه وعلی آله وسلم ولادت با سعادت نسبت دی. دا مبارکه میاشت ده دغې ته الحمدلله مونږ په درناوي باندې ګورو او زه وایم چې د چا په زړه کې د کلمې نور موجود دی، د چا په زړه کې د ایمان دولت موجود دی، د چا په زړه کې د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم د ایمانی کلمې نورانیت موجود دی. دغې میاشتې ته به ډېر په عقیدت باندې ګوري، دغې میاشتې ته به ډېر په عزت باندې ګوري او دغې میاشتې له به ډېر احترام و عزتونه ورکوي صرف او صرف د دې د وجې نه چې دا میاشت په خپله باندې د عامو میاشتو په شان دی میاشت ده، خو چې کله ولادت ته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره نسبت راغی نو دغې میاشتې ته هغه عظمتونه میلاو شول چې هغه عظمتونو ته د انسانانو زړونه، د انسانانو عقلونه، د انسانانو عقیدتمندي هغې ته سلامونه پیش کوي. غرض مه دا چې دا مبارکه میاشتې آغاز وشو الحمدلله او دغې ته
ربیع الاول شریف ویلی شي. دغه میاشتې ته عربی کې ربیع الاول وایي او دغه ته د عاشقانو میاشت وایي. حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره چې څوک مینه محبت ساتي د هغه په زړه کې، د هغه په سوچ کې، د هغه په فکر کې، د هغه په وینه کې د محبت یو جوش را اوچت شي او انسان ته بذات خود د اندازه لګي چې په دغه میاشت کې هغه هسته ولادت با سعادت شوی دی چې کمې هسته د وجې نه کل کائنات مارز وجود ته راغلی دی. دا کل کائنات د کمې هسته په خاطر باندې پیدا شوی دی. هغه هسته ولادت با سعادت په دغه میاشت کې شوی دی او د هغې مبارک و د ولادت با سعادت په بنیاد باندې دغه میاشتې ته ټول عالم اسلام کې ډېر په درناوي باندې کتلی کېږي او خاص کر هغه خلق چې څوک د حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره کم نه کم ترین محبت هم ساتي. په دغه میاشت کې د هغوی روح خوشحاله وي. په دغه میاشت کې د هغوی د عقیدتونو باغ ته او د محبتونو ګلونو ته ابیاري ورته په دې کې ملاویږي. ځکه دا د عزتونو میاشت ده، ځکه چې کل کائنات ته چې چا په خاطر عزتونه میلاو دي هغه د عزتونو والا سردار په دغه میاشت مبارکه کې پیدا شوی دی او هغه هستی په دې میاشت کې پیدا شوی ده او د عظمتونو میاشت په ولې نه وي؟ مختلف روایات دي، اگرچه په روایاتو په الفاظو کې به صد علماء کرامو کلام به ضرور وي، خو مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې دغه جمیع روایاتو معنن دا روایات ټول درست دي. محدثینو امام مولا علی قاری رحمت الله علیه دارنګه نور ګڼ شمېر علما فرمایي چې روایت بالمعنا د دې بالکل درست دی او هغه دا چې زه په خپلو ساده الفاظو کې بیان کم. رب ذوالجلال خالق کائنات چې کله آدم علیه السلام مبارک پیدا کړو او آدم علیه السلام مبارک د پیدایش نه بعد آدم علیه السلام نه هیره سرزد شوه، په جنت کې هیره سرزد شوه، خوراک د جنت نه وکړو، الله پاک ځمکې ته راکوز کو. 40 کاله آدم علیه السلام د حیا د وجې نه پاس اسمان طرف ته نه کتل چې ما نه خطا او زما نه اجتهادي خطا او هیره سرزد شوې ده. خو چې کله جبریل علیه السلام مبارک راکوشو او جبریل علیه السلام نږدې ودرېدو او د حضرت سیدنا آدم علیه السلام سره نږدې اذان شروع کړو چې کله اذان کې الله اکبر الله اکبر د خدای پاک د تکبیر او د لوی आवाज رالو، کله چې د اشهد ان لا اله الا الله د خدای پاک د توحید شهادت کلمه او نغمه راغله، چې کله ورپسې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه و آله وسلم د نبوت ذکر راغی چې اشهد ان محمد رسول الله، آدم علیه السلام مبارک له سوچ راغی چې د مانه علاوه او د حوا بیبي نه علاوه خو لا څوک پیدام نه دی. دا څوک دی چې په اذان کې لا پیدا نه دی او په اذان کې جبریل السلام مبارک یادوي؟ دا څوک دی؟ دا کومه هستی ده؟ په دې دوران کې آدم علیه السلام مبارک لا خپله یو خبره وریاده شوه او خبره دا وریاده شوه، جمله محدثینو دا حدیث مبارک لیکلی دی او ډېر زیاتو روایاتو د طرقو د روایاتو په بنیاد باندې طرقو اسانیدو په بنیاد باندې دا حدیث مبارک چې دا مقبول دی. آدم علیه السلام مبارک د څه شی وریاد شو؟ آدم علیه السلام مبارک لا دا خبره وریاده شو چې کله زما په بدن مبارک کې روح واچولی شو، ما سترګې وغړېدې، ما په عرش عظیم باندې کلمه طیبه ولیده چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم. آدم علیه السلام مبارک دا اشهد ان محمد رسول الله په اذان کې اورېدو سره سره د عرش عظیم باندې چې کومه کلمه لیکل شوې ده هغه کلمه ور یاد شوه. آدم علیه السلام سوچ وکړو چې دا څومره لوړه هستی ده، دا څومره د ناز والا هستی ده، دا څومره د عظمتونو والا شخصیت دی چې لا پیدا نه دی،
جبریل علیہ السلام په ځانونو کې یادوي دغه هستی لا پیدا نه ده په اسمان باندې او په عرش باندې او د عرش په پیلرونو باندې د الله پاک د نامې سره د نبی پاک مبارک نامه لیکل شوې ده. سوچ نتیجه دا راغله چې ما خو هیر او خطا کړې ده که چېرې زه د دغې هستې په خاطر باندې الله پاک نه سوال وکړم چې خدای پاکه ما نه خطا شوې ما معاف کا او معاف ما د هغې بچي په خاطر باندې کا چې لا پیدا نه ده او ستا په عرش باندې نومونه لیکلي دي. چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم په خاطر باندې داود حضرت ابراهیم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام مبارک دعا وغوښته رب ذوالجلال هغه دعا قبوله کړه فتاب علیه قرآن کریم وفرمایل چې د آدم علیہ السلام توبه قبوله شوه. آدم علیہ السلام ته رب ذوالجلال حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام راولېږلو او ورته فرمایي چې آدم تا چې ما ته د کمې هستې وسیله راکړه ما تا هغه وسیله باندې دعا قبوله کړه. ای آدم علیه السلام تا د دغې هستې ذکر او نامه په کم ځای کې لیدلې وه خدای پاک ته خو پته وه خو بندګانو ته ورښودل غواړي. آدم علیه السلام عرض کوي رب کریمه زه چې کله ما سترګې وغړېدې روح ما په بدن کې راغی ما په عرش باندې او د عرش په پیلرو باندې ما د ستا د نامې سره ستا د حبیب نامه ولیده ما زړه کې دا وویل چې دا دومره نږدې حبیب چې په کلمه کې هم نږدې دی دا به رب ذوالجلال ته ډېر قریب حبیب وي پیدا نه دی او نامې او ذکرونه اول نه موجود وي نو ما د خپل د ستا د حبیب وسیله پیش کړه. زه خپل خبر له راځم په دې الفاظو باندې آدم علیہ السلام ته رب ذوالجلال خالق کائنات ارشاد فرمایلو چې آدم تا چې د کمې هستې وسیله او د کمې هستې خاطر د په دعا کې مال راکو ای آدم علیہ السلام نو بیا دا یاد ساته چې د کمې هستې په خاطر ما د ستا توبه قبوله کا نو دام یاد ساته چې دا هغه هستی ده که چېرې دا ما نه وای پیدا کړی ما به تم نه وای پیدا کړی. ای آدم علیہ السلام که چېرې ما دا هستی نه پیدا کولی ما به کل انبیاء کرام نه وای پیدا کړي او ای هستی که ما دا ای آدم علیہ السلام که ما دا هستی نه پیدا کولی ما به ځمکې او اسمانونه نه وای پیدا کړي او ای آدم علیہ السلام که چېرې دا هستی ما د پیدا کولو اراده نه وای نو ما به نه جنت پیدا کړی وای نه به جهنم پیدا کړی وای. او په بل روایت کې صدا سے راځي چې ای آدم علیہ السلام که چېرې دا هستی د ما د پیدا کولو اراده نه وای کړی نو ما به په کائناتو کې خپله خدایي نه وای ښکاره کړې ما خپله خدایي ښکاره کړې ده په مخ د مصطفی علیہ السلام مبارک باندې. یاد ساتئ هغې هستې چې دا زمین و اسمان دا چرند و پرند دا انس او دا جن او دا جنت او دا جهنم بلکې کل کائنات د خدایي چې ده د خدای پاک چې دا کل کائنات خدایي ده دا چې د کمې هستې په خاطر باندې پیدا شوي دي هغې هستې ته زما او د ستا خوږ نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مبارک ویلی شي. د هغې هستې مبارکې چې کومه پیدایش شوی دی دا په دغې مبارکه میاشت کې شوی دی.